سیکرټري صاحب، سردار عالم، صدر جلسه، زما والد صاحب، درنو میلمنو راغلي دلته په پښتنه مینه راټول، زما همزولي کشران مشران ټولو ته په جمع السلام علیکم. د ټول نه وړاندې خو زه غواړم چې د کارساز د دغې ترخې پیښې په لړ کې موږ یو دوا وکړو، اجتماعي دوا، چې هغه شهیدان چې څه خدای وبخل د هغوی ته نورم دغه ور ورسي. نو ما سره لاس په جمع اوچت کې. مهرباني. موږ او تاسو خپلو کې څه نابلده نه یو، پردي نه یو، یو بل پیژنو، اینو روزانه تقریبا میلاویږو. نو رسمي خبرې کول هسې ماته څه سم نه ښکاري، خو لږ نظر به واچو. دلته زموږ د پارټۍ د اړخه دا د فلسطین پارټۍ د اړخه د فلسطین په هکله دغه کړی دی. خو زه یوه خبره کوم، بله ورځ چېرته یو ملګري یو ډاکټر اسرار احمد صاحب ویډیو لګولې وه او په هغې کې دا خبرې کېدې چې داسې وخت پی چې خلک په قتلیږي او هغوی ته به خپل ګناه نه معلومیږي، جرم به ورته نه معلومیږي، هر اړخ ته به ظلم زیاتې، هېڅ بیسه جبر د تا چا سره نه پوله پټې شریک نه څه بل څه. نو ما چې هغه اورېده نو ما وی خدای شته که دا د پښتنو بارې کې لګیا دي. لکه موږ خو دلته د پښتنو سیاست کوو، د پښتونخوا خلک یو، فلسطین مسلمانان دي، زموږ وروڼه دي، موږ پرې خفه کېږو، خو موږ ته د خپلو پښتنو دپاره هم لږ غږ پورته کول پکار دي. موږ پښتانه په لر و بر پښتونخوا کې څونه خراب شو، تور سپین سر اړو معلوم نه. دا نن چې په فلسطین څه کېږي د پښتون نه زیات اړو په دې خبرې څوک پوهېدی نه شي. نو وروڼو د هر ظالم لاس نیول دي او د هر جابر مخه نیول دي او هر ځای کې مظلوم سره کلک ودرېدل دي او فلسطین دپاره نورو چې کم غمځپلې مسلمان ولسونه دي هغې دپاره ښه په کلکه میندې خویندې موږ ټول بس اوس دوا ته پاتې یو. نو څه به کوو، خو پکار دی چې موږ لاس په دوا په هر مانځه کې په هغه کې موږ هغې دپاره خیر ښېګړه غواړو. خلک په خبرې کوي او چیرمین صاحب سپیچ هم شروع کېږي. نو زه نور ستاسو وخت نه نیسم. مهرباني.